الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. دغه صفتون والا هغه کسان دي چې اغستی د گمراهی په مقابله د هدایت کې پس ګټه ونه کړه تجارت د دوی نه دوی په سمه لار روان دي. مخکې هم د منافقانو ناکار او قبیح صفات بیانېدل، اوس نور صفات د هغوی بیانوي. دوه صفتونه نور دلته بیان کړي دي. دا نتیجه ده د مخکانو صفاتو دپاره. یو صفت دا دی چې دوی ګمراهي اخلي، دویم صفت دا دی چې سمه لار دوی پرېږدي، په سمه لار باندې نه ځي. نو په دې کې د منافقانو هغه بد عقیدې بد کردار هغې ته اشاره شوه، او د دوی د ګمراهۍ سره چې کوم مینه ده هغې ته اشاره شوه. لکه څوک چې یو قیمتي شی سامان هغه اډي او د هغې دپاره قیمتي مال خرج کړي، نو دوی هم د الله تعالی د طرف نه رالیږلی شوی هدایت چې هغه یې ورکړو، ګمراهي قبوله کړه. نو دا ډېر خراب تجارت دی، ډېر بد شی دو اغسته. قیمتي شی چې وه چې هغه هدایت و هغه یې ضایع کړه. نو دغه تجارت کې دوی د ګټې په ځای باندې تاوان وکړو. اشترا څه ته وایي؟ اشترا بذل الثمن و اخذ المبیعه، پیسې ورکړي او مبیعه پرې واخلي. پیسې ورکړي او څه شی په هغې باندې واده، هر شی چې دې ته ویلی کېږي. او دا اشترا کله په معنا د بیع خرڅولو سره هم استعمالیږي. دې صورت کې بیا وروسته راځي بئس ما اشتروا به انفسهم، ډېر بد دی هغه شی چې دوی په هغې باندې خرڅ کړی دی، خرڅ کړي دي خپل نفسونه. نو دلته بعضې مفسرین وایي چې دا معنی نه صحیح کېږي. نو د دې معنی دا ده چې اختاروا واستحبوا واستبدلوا، دوی ګمراهي غوره کړه په مقابله د هدایت کې. دوی ګمراهي چې کوم ده هغه واغسته هغه په بدل د هدایت کې، دا معنی ده. اوس د ګمراهۍ د اغستلو څه مطلب دی؟ قتاده رحمت الله علیه هغه وایي انتقلوا من الهدى الى الضلاله ومن الطاعه الى المعصيه ومن الجماعه الى الفرقه ومن الامن الى الخوف ومن السنه الى البدعه. دوی منتقل شو د هدایت نه ګمراهۍ طرف ته، د طاعت نه معصیت طرف ته، او د جماعت نه هغه جداوالي ته، او د امن نه خوف طرف ته منتقل شو، او د سنت نه لاړه بدعت طرف ته. نو دې ته وایي. اوس که څوک وایي چې د منافقانو سره خو د مخکې نه ایمان او هدایت نه و، نو دوی څنګه هغه ورکړو او ګمراهي واغسته. دا خو به هله صحیح وی چې دوی سره اول هدایت موجود وي او بیا یې پرې ګمراهي اغستی وی. ځکه اشترا او بیع خو دې ته ویلی کېږي چې یو شی ورکړي بل پرې واخلي. نو دوی سره هدایت و چې هغه یې ورې کړه او په هغې باندې ګمراهي واغسته. نو دوی سره هدایت ونه نو څه شی ورکړي؟ منافقانو سره هدایت د کوم ځای راغلی؟ نو هدایت خو دوی نه دی ورکړی چې په هغې باندې ګمراهي دو اغستې ده. نو د هغې یو جواب دا دی چې دوی سره فطري هدایت وکنه. لکه حدیث کې چې راځي چې کل مولود یولد علی الفطرة، هر بچی چې پیدا کېږي نو هغه په فطرت اسلام باندې پیدا کېږي. نو بیا مور و پلار هغه لره یهودي جوړ کړي، مجوسي جوړ کړي، نصراني جوړ کړي، مشرک کافر تی جوړ کړي، نور د ده سره هغه فطري هدایت موجود وي. نو د دوی سره چې کوم فطري هدایت و هغه یې ورکړو او د هغې په مقابله کې ګمراهي واغسته. بل جواب د دې دا دی چې منافقان د اول نه کافر نه و، بلکې د اول نه خو دوی ایمان راوړی و.
ولګه غونتې رڼا حاصله کړه لکه وروستو په دې مثال کې چې راځي مثلهم کمثل الذي استوقد النار فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. نو دغه آیات کې د دوی د ایمان تذکره ده چې دوی ایمان حاصل که خدا هغه ایمان ټینګ نه کړ ځان سره او هغه ایمان د دوی نه ضایع شو نو دوی په تیارو کې پاتې شو. نو څه لږه لږه رڼا دوی ته حاصله شوې وه ایمان یې راوړی و ایمان چې کوم دی بیا د دوی د بدو اعمالو د وجې نه ختم شو لاړ. نو فما ربحت تجارتهم ګټه ونه کړه تجارت د دوی. نو دوی چې منګه ډېر ښه تاجران یو منګه هوښیار خلق یو دنیا هم وګټله دنیا به په لاس راشي او مسلمانان به هم خوشحاله شي او نه به د دوی سره نه به د کافرو سره یو چې د دې مسلمانانو سره موږ یو ځای ګرځو راګرځو نو دنیا خو پې وګټو که نه څه فایدې به موږ ته حاصلې شي. د دې مسلمانانو سره د زنانو سره به نکاح زموږ وشي د دوی په قبرستان کې به موږ هغه دفن شو او مال د غنیمت به موږ ته میلاو شي د دوی د قتل و غارت او د وهلو ټکولو او د جنګونو د دې نه محفوظ شو وینې مالونه دا به زموږ محفوظه شي. نو دوی وی چې دا خو ډېر ښه تجارت دی الله پاک وفرمایل چې فما ربحت تجارتهم د دوی د تجارت چې کوم دی هیڅ ګټه نه ده کړې. فما ربحت تجارتهم ګټه کول د دې تاجر کار دی تاجره تجارت ګټه نه کوي نو دلته مجاز دی ها فما ربحت تجارتهم معنا دا ده فما ربحوا في تجارتهم دوی ګټه ونه کړه په خپل تجارت کې او د دې انسان چې کوم دی هغه تعلق د دې تجارت سره نو نسبت تجارت ته شوی دی ربحت لپاره فاعل د تجارت هم راوړی نور دې دغه شان دی. نو تجارت په قرآن کې چې کوم دی هغه په ډېرو معنو باندې راغلی دی د دنیا تجارت لکه الا ان تكون تجارة عن تراض منكما مگر که وي تجارت او ستاسو په رضامندتیا باندې سورة النساء کې وایي او د آخرت تجارت ته هم وایي هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم زه تاسو ونه ښیم تجارت یعنې د آخرت تجارت ده چې هغه تاسو بچ کړي د عذاب دردناک نه او تجارت چې کوم دی هغه مجازي چې هدایت خرڅ کړي او ګمراهي پې واخلي لکه په دې آیت کې چې راغلی دی وما كانوا مهتدین دوی سمه لار موندونکي نه وو دوی ته دا پته هم نه وه چې د تجارت اصول څه دي او ګټه به په څه باندې کېږي نو د دوی نه دغه صلاحیت چې کوم دی هغه سلب شو نو نفع او نقصان او خیر او شر او رڼا او تیاره هدایت او ګمراهي د دې تمیز نه شو کولی نو دوی هغه سمه لار بیا نه مونده دوی ته اړو پته هم ونه لګېده چې یاره دا ګټه په څه باندې کېږي. او دغه شانتې دوی دا تاوان ځکه وکړو ګټه یې ونه کړه فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین ځکه چې د دوی نه هغه راس المال چې هغه هم لاړه او ګټه چې وه هغه هم لاړه هغه اصل ایمان ته هم لاړ او په هغې باندې چې کومې فایدې دوی ته حاصلېدې هغه هم حاصلې نه شوې نو د ایمان نه هم خلاص شو د دنیا د هغه فایدې نه هم خلاص شو د دوی مطلب دا و چې په دې ایمان باندې موږ د دوی ملګرتیا کوو د دې مسلمانانو نو موږ به د خپل ځان سره شریک کوي که نه په مال غنیمت کې په نور دنیا فایدې راځي بیت المال نه به راله مال راکوي پیسې به راکوي مزي به کوو نو هغه ایمان نه هم خلاص شو د دنیا هغه فایده ورته هم میلاو نه شوه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لا اله الا انت صلى الله تعالى على خير خلقه